شیلا سانی رخسار شیرایم چی مدام زپا حسن کی فنایم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دا ربیع المناسبت سره پترنا فارم پیښور کې دا محفل میلاد او د دستربندۍ یو پرروحه او پرنوره پروګرام منعقد شو. د دې پروګرام اهتمام د جامع مسجد بزرگ پیش امام حضرت مولانا قاری حسن المآب کړو. د دې پرروحه پروګرام صدارت پیر طریقت و رهبر شریعت جناب سید کمال شاه النوری الجیلانی کوله. د مشرق ټي وي نوموړی سکالر مفتی اکرام الله جنیدی په دې موقع باندې مشر مېلمه و. په دې مجلس کې د علماو مشایخو سره سره د علاقې خلکو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی و. د پروګرام قربا قاری حسن المآب راغلي مېلمنو ته په خیر راغلی وي. نعتخوانانو حضراتو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نعتخواني وکړه. مشر مېلمه په خپل خطاب کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې رڼا واچوله او ویلي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ټول عالم دپاره رحمت رالیږلی شوی دی. د کم وخت نه چې ما شرکت وکړو په دې محفل میلاد شریف کې حقیقت دا دی چې دا د ستاینې وړ دی او دا د ستایش قابل دی او د دې انتظام انتظام چې چا کړی و قاری حسن المآب صاحب د هغوی ملګرو حقیقت دا دی چې دوی د خپل مینې محبت او د حضور مبارک سره د عشق اظهار کړی و او دا حقیقت دا دی چې دا کم ولولا او جوش او جذبه باندې او عام الناسو شرکت کړی و. امید د رب نه دا دی چې دا هر څه بارگاه الهی قبول منظور بو. په دې کې جید علماء کرامو شرکت وکړو. په دې کې د لوی استانو نه جناب باچا سے مبارک شرکت کړو او د دین علاوه چې څومره نور نږدې او د لرې نه عوامو خواص راغلي او د مینې محبت اظهار وکړو. امید درم نه دا دی چې دا خپل بارگاه کې قبول او مقبول وي او بل پکې چې کوم مزه زیاته وکړه دسترمندۍ پکې ډېر خوند وکړو چې د دغې مدرسې نه کوم طالب علمان د 3 د حفظ فارغ شوي تقریبا 12 د ناظرینه فارغ شوي او ګلونو ماشومانانو په سر باندې پټکو ډېره مزه وکړه. علماء کرام هغې له تحسین او داد ورکو او هغې ته باقاعده اسناد تقسیم شول. دا ټول مناظر دا د عشق او د محبت مناظر دي. موږ به دعا کوو چې الله کریم د په دې سیمه باندې همدغه شان دی د ریاضت او د محبت او د عقیدت د نظرانې د همیشه دپاره تر و تازه او د ګل په شان د همیشه دپاره خوشبوداري ولري. ډېره د خوشحالو او د سعادت ورځ ده او مونږه مؤمنانو مسلمانانو باندې الله تعالی جل جلاله ډېر یو لوی عظیم فضل کړی دی چې هغه فضل چې مونږ څومره شکریا ادا کوو کم دی چې د دوانو جانو سردار حضور پر نور احمد یوم النشور صلی الله علیه وسلم مبارک په امت کې راوستو. الله پاک جل جلاله رب العالمین دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د عقیدت پرزونه هر وختي وړاندې کول پکار دي کې زموږ د دنیا او د آخرت خیرونه دي او د حضور علیه السلام مبارک ذات چې کله خوشاله شو دا پرزونه چې موږ حضور علیه السلام مبارک سره د عقیدت ګلونه وړاندې کړ نو مطلب د دې باندې با الله تعالی جل جلاله موږ نه رضا شي. نو دغه رنګې د قاری حسن المآب سے په دې ذکر ترنا فارم کې جدانن کم محفل شو موږ ډېر زیات خوشاله او دې کې څنګه چې تاسو ته مفتی صاحب مبارک وی چې دغه 12 د ناظری کسانو 3 د حفظ والو او دغه رنګي خپل بچي دین طرف ته راغب کول پکار دي او خدای پاک جل جلاله دې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک شفاعت مبارک زموږ نصیب کړي او د حضور مبارک سره زموږ عقیدت زموږ نورم سیوا کړي. الحمدلله والشکر لله. زه د رب العالمین ډیر شکریا ادا کوم د رب په ما ډیر لوی مهرباني فضل او احسان وشو چې د نبی علیه السلام مبارک د مینې او محبت د محفل د جوړولو طاقت توفیق را نصیب کړ او د دې خلکو په زړونو کې زموږ محبت واچو. یقینا
دا د حضرت العلامه مولانا محمد الیاس القادری رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده. ځکه دا خبرو کوم زیادت بني چې د هغوی تعلق الحمدلله د دغه مشایخ عظامو سره او د لنډي کوتل صاحبان مبارکان، د مانکی شریف صاحبان مبارکان، د تارو صاحب مبارک او ورسره د ډاک باباجي صاحب مبارک، د هغوی روحاني فیضان والحمدلله چې استاد محترم کوم مینه محبت او اخلاص د هغه مشایخ سره الحمدلله د هغه مشایخ روحاني فیض مونږ ته رارسیږي. دغه مولانا صاحب محترم الله رب الجلال دی په قبر انوار راوړي، د هغوی برکت دی الحمدلله. که نن دغه صاحبانو مونږ سره دلته ناسته ده، زموږ محافل په دوی باندې ښایسته دي، نو دا مونږ په دې باندې فخر کوو. خدای تعالی دې د دوی په عمرونو کې برکتونه واچوي. مفتي کرام الله جنیدي صاحب چې یو ډېر ذمهوار کس دی او مصروفه وي، او زمونږ پیری طریقت پابند شریع جناب پیر سید کمل شاه صاحب مبارک المعروف ګل مبارک، دوی یقینا د شپې او د ورځې دنیاوي معاملاتو کې هم خلک د دعا دپاره راځي او روحاني فیض حاصلولو دپاره دنیا خلک راځي، خو دوی هغه قیمتي وخت مونږ ته راکړه. د دوی په عمرونو کې برکتونه واچوي. دا څومره علما کرام چې ناست دي، د دې ټولو ډېر شکرګزار یم چې دوی قیمتي وختونه هغه مونږ ته راوبخه، او الله رب ذوالجلال دی دا محافل او داسې مجالس په دې کې د الله رب ذوالجلال زموږ د زندګۍ هره لمحه تېرول نصیب کړي، او پاک پروردګار دی د ټولو صاحبانو په عمرونو کې برکتونه واچوي. په دې پروها مجلس کې د مدرسې د طالبانو دستربندي هم وکړې شوه او په هغوی کې انعامات تقسیم کړای شول. په اخره کې پیر طریقت و رهبر شریعت سید کمال شاه باچا د ملک و قوم د خوشحالۍ لپاره خصوصي دعا وغوښته. د کیمرمین وجاهت سبحان سره نعمت سبحان، چمکني ټي وي، کرنل فارم.